السلام علیکم ملګرو زما د نننوي ویلاګ چې کوم دی یقینا چې تاسو وګورئ دا زړه به خوشحاله شي څنګه چې تاسو پته را چې زموږ په تحصیل علی کې یو ډېر افسوسناکه واقعه راغلې وه چې د یو ورور کور چې کوم دی هغه مکمل سوی و په کور کې څه شی هم نه پاتې شي تر دې چې هغه ټیمان هم د اور په لمبو کې سوي و د کور هر قسمه سامان چې هغه مکمل سوی خو زموږ په تحصیل علی کې داسې د خدای خدمتګاران شته دی چې نن هغوی دغه کور لا ټیمان هم واغستل او نور د زندګۍ سهولت ډېر څه سامان واغسته. نو دا ویلاګ چې تاسو تر اخره وګورئ یقینا چې ستاسو زړونه هم خوشحاله شي او د دوی د حوصله افزۍ دپاره یو کمنټس او ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ. ټولو نه مخکې خو دوی راغلل دغه دوکان ته او دلته یې د هغه کور دپاره د څادرو انتظام وکړو. څنګه چې تاسو پته را چې څادرې ډېرې زیاتې ګرانې وي او دې دوکاندار خپل د طرف نه پکې 3 څادرې هم د دغه غریب دپاره ورکړلې او انجینیر نیاز بھائی دغه ټیمانو پیسې ورکړلې او څومره نور ملګري چې راغلي وو هغو دغه ټیمان چې کوم دي دا سوزکي پورې راړله ځکه چې دا لوټ کولو او بیا بره کور ته وړلو. دې سره نور سامان هم ډېر زیات و نو ټیم هم د مازدیګر و نو ناوخته کېدو ما څومره ملګري چې راغلي وو هغو ټول زر لګیا شو او دا ټیمان یې ټول راوړل او په دغه ګاډي کې لوټ کړل. تاسو کتلی شئ چې دا سوزکی دی او دغه سوزکی ما هم په اول ځل منې تحصیل علی کې ولیده. زموږ تحصیل علی خطیب صاحب هم داسې برته روان و خدای خبر چې بټیلو ته په کومه ته او نن زموږ په علی کې ګرمي هم ډېره زیاته وه. نو فاینلي دغه ټیمان چې کوم دي دا په سوزکي کې لوټ کړل سره د میخونه ول هم واغستل او دغه بازار نه موږ روان شو. دا زموږ د تحصیل علی بنی بازار دی زموږ بازار چې کوم دی تاسو کتلی شئ خو دا روډ زموږ د قسمت حال دی ځکه که زموږ دا روډونه سم وی نو نن به دغه تکلیفات چې کوم دا به په موږ من نه خو خیر زه د بنې نه روان شو موږ ټول ملګري تقریبا 20 ملګري وو موږ ټول روان شو د کرک بازار ته چې ورسېدو نو کرک بازار د روډ هم حالات دغسې و چې زه بیانولو نه دی. فاینلی موږ د بیارۍ په طرف باندې روان شو نو دا هم ډېره غټه علاقه ده او دغه روډ چې کوم دی دا د چوړو په طرف هم ځي. زموږ تحصیل علی روډونه خراب دي انشاءالله ټیک به شي کال دو کې خو زموږ د تحصیل علی ښایست او ښکلا چې کومه ده دا د نورو علاقو نه ډېره زیاته ښایسته ده. تاسو کتلی شئ چې دا یخه هم ډېره زیاته ده په دومره ګرمۍ کې او دلته دا رولرې راغلي وي او دغه د روډ سمولو مشینان هم راغلي وو ځکه چې د بیارۍ نه تر کرګه پورې دا روډ چې کوم دی دا پخیږي او څه ګډې بيزي چې کومې دي دا د چوړو په طرف روان وي خلک روان وو چوړو ته ځکه چې اوس ګرمي شروع شوې ده او په چوړو کې به اوس واوره نه وي. لږ بره چړۍ ته چې رالو نو دا فیرویلي سار شوی ځکه چې دا ګرم شوی نو دی هلک ورپسې پیپ کولاو که دی کې پکې اوبه واچو بیا په دغه چړۍ کې چې کوم دی زموږ ګاډی هم خراب شوی کوم کې چې موږ ټیمان لوټ کړي خو خیر موږ د بیارۍ په طرف نه د نوګرام په سایډ باندې روان شو او د علی ښایست او ښکلا خو تاسو کتلی شئ چې دې ځل دا پسرلی چې کوم دی ډېره زیاته مزه کوي او زموږ په علی کې نارمل غونې ګرمي ده. د علی د روډونو حالات خو زه تاسو ته بیانولی نه شم ځکه چې د علی د روډونو حالات هغه حالات دی چې کوم دې وخت کې اسرائیل د فلسطین سره کوي. خو خیر بره نوګرام ته چې موږ ورسېدو نو موږ انتظار وکړو هغه خپل ګاډي ته کوم کې چې موږ سامان لوټ کړی نو ټول ملګري دلته راجمع شو دلته موږ لږ سیلۍ ته وردېدو ګنجا نه لږه واوره تلې ده او انجینیر صاحب وی چې دلته انتظار کوو ځکه چې هغه ګاډی راشي نو بیا به یو ځای روان شو. نو دلته زه تږی شوم هغه ته ما چې ته یخ کوی ته ځو هلته به اوبه وڅکو نو فاینلي موږ دلته ورسېدو کوی ته د دې کوی اوبه چې کومې دي یخې وي دلته د چای نه څه ملګري راغلي و تبلیغ له نو هغو سره میلاو شو یقینا چې ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې زموږ علی پور امن علاقه ده ادو پکې ګرځي چکرې لګوي خو خیر بیا موږ د نوګرام نه بره روان شو ځکه چې دا دوی د نوګرام نه بره لغړ کس ورته وي هلته پاتې کېږي دا ټول ملګري فاینلي دغه ځای ته ورسېدلو هغه متاثره رور چې کوم دی هغه زموږ په انتظار کې و نو دی موږ سره میلاو شو یقینا چې ډېر زیات خوشحاله شو دره تقریبا 30-40 لک روپۍ تاوان شي او دلته د خاورو کورونه په غرونو کې زیات دي خو دغه کورونه جوړول چې کوم دی یقینا چې دا د سیمټو نه هم ډېر زیات ګران دي. زموږ نور ملګري هم په دغه اکسلۍ کې او شاته ډاکسن کې رالل او هغه سوزکۍ هم ورسېده کوم سوزکي کې چې موږ سامان راوړی نو فاینلي دغه ټیمان چې کوم دی دا موږ دلته په کوزولو شروع کړل او دغه متاثره شخص چې دی دلته حواله کړل او دا ملګری چې کوم دی دا د هغه سوزکي ډراور دی د ګاډی خراب شوی نو بس دا د علی د روډونو حالات دی. دلته انجینیر صاحب چې کوم دی د ګاډي رسۍ کولاو کړې او دغه ټول ټیمان چې کوم دي دا موږ کوز کړل او ملګرو د متاثره کور ته چې ورسېدم نو یقینا خوشحاله ځکه شوم چې دا د محلې خلکو ورلا د نوي کوره بنیاد شروع کړی و او دوی اوس هم په ټینټ کې پاتې کېږي. تاسو مخامخ کتلی شئ چې دغه ټینټ ورته د ډي سي د طرف نه زما څومره خیال دی چې میلاو شوی دی او دغه د کور سامان دی چې دې نه مخکې هم ما تاسو ته ښیلی و چې مکمل سامان چې کوم دی د دغه کور سوځېدلی و دغه ټیم خپل سره د ملګرو نه د دغه کور معاینه وکړله او هغې نه وروستو دغه ماشومانو سره هم میلاو شو. تاسو کتلی شئ چې دغه 3 ماشومان دي د ماشومان دي او 2 نور واړی دي نو د 15 نه دي غالبا او دغه یو دی د کله په پټاباد کې مزدوري کوي کله په منصره کې کوي نو یقینا چې زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې زموږ په تحصیل
سیالۍ کې هم داسې تنظیمونه شته او داسې اخلاصمن خلک شته چې داسې غریبانانو سره وردیږي او منډه ترړه وي. تاسو کتلی شئ چې د کور چې کوم دی دا مکمل خراب شوی دی او دې غاړې د نوې کور بنیاد ولا خلک ایږدي. ملګرو زما په څنګ کې چې کوم ملګري ولاړ دي دا سواتی اشرال فلاحي تنظیم ملګري دي او د دوی فاینانس سیکرټري زموږ د سوشل میډیا اکټیویسټ انجینیر نیاز صاحب دی او دغه نور ملګري هم دلته ولاړ دي. دوی به هم تاسو سره خبرې اترې کوي خو د ویډیو مقصد مې دا دی ملګرو چې کله هم ستاسو په علاقه کې څه داسې حادثه وشي یا د غریب کور وسوځي نو هغه سره خامخه کومک کوئ چې څومره تاسو نه کیږي. زه نن خراج تحسین پیش کوم د ټولو ملګرو ته او یقینا چې ډیر زیات خوشحاله شوم. زما دا دویم ځل چې زه د کور ته راځم بغیر څه د لالچه او ډیر زیات خوشحاله شوم چې د سره خلکو کومک کړ دی او نن دوی ورله ټیمان واغستله څومره سامان چې کوم دی هغه ټول دو ورله واغسته او دغه کور ته یې راوړه. نورې خبرې چې کوم دي دا به دو کوم اهم مقصد هغه دغه مقصد و چې موږ یو لاچاره یو غریب منې یو داسې سخته پېښه راشي او هغې کې موږ د هغه مرسته وکړو. نن الله شکر دی زموږ د تنظیم ډېر کم وخت شوی دی په دې سټیج ته ورسېد چې د یو غریب سړی د سرسوري لپاره د هغه ترتیب وکړو. دې منځ خپل د ټول قوم شکریه ادا کوم خاص پر زموږ د بډګرام ملګري په کې موجود دي او د علي د مختلف ټکلو نه راغلي د هغوی انتهایي مشکور یم او دا تنظیم صرف صرف اشرال قوم دپاره نه دی بلکې ټولو اقوامو دپاره دی او انشاءالله زما عزم او ارادې دا دي چې کله هم څه داسې هنګامي طور باندې یا قدرتي طور باندې چاته څه مسله پېښه شي نو خدای تنظیم به انشاءالله هغه سره تعاون کوي. دې سړي نه بخښنه غواړم ځکه چې زما کیمرامین چې کوم دی د مایک منې لاس ایښی او د ده اواز چې کوم دی دا نه دی ریکارډ شوی. دی دا خبره کوي چې دا پیسې 10,000 روپۍ ماله چا راکړې وي او زه نن دغه متاثره شخص ته چې کوم دی دا حواله کومه. تاسو کتلی شئ چې د پیسې وشمارلې او دته حواله کړې. بدقسمتۍ نه د ده اواز چې کوم دی نه دی ریکارډ شوی ځکه چې کیمرامین مایک منې لاس ایښی سوري معذرت کوم د دغه ورور نه. 15,000 روپۍ پکې دی یو ورور راکړې دله هم چا ورکړې وي او ته چې کوم دی دا متاثره شخص ته چې کوم دی حواله کړې خو ده نه هم بخښنه غواړم معذرت کوم ځکه چې ما سره صحیح کیمرامین نشتی او دا زما شفیق ورور چې کوم دی دا موبایل نیسلی و نو هغه نه پکې اواز نه دی ریکارډ شوی. ټولو ملګرو نه پکې معذرت کوم د دوی اواز چې کوم دی زما په ویډیو کې نه دی ریکارډ شوی. دوی هم بارې خبرې کړې وې دغه ځای کې خو بدقسمتۍ نه د دوی اواز چې کوم دی نه دی ریکارډ شوی. دا اشرال فلاحي تنظیم دی او ډېر بهترین کار کوي زموږ په تحصیلي آلۍ په سطح باندې. یقینا چې ما نن ومنله چې د دوی شانې تنظیم په ډسټرک بډګرام او خاص کر زموږ په آلۍ کې نشتی او اشرال فلاحي تنظیم د ټولو ملګرو نه بخښنه غواړم ځکه چې زما په موبایل کې د دوی اواز چې دی هغه نه ریکارډ شي. ډېره مننه. والسلام. دعاګانو کې مې